السلام علیکم. شام صورتحال تاسو وقتاً فوقتاً په میډیا باندې ګوره ډیر عجیبه طرف ته روان دی. د شام په صورتحال درته زه یو دوه حصې کورم چې آیا دا ولی شروع شو او اوس څه صورتحال دی. شام کې تقریبا 50 کال وشو چې د بشار الاسد او د دینه مخکې د پلار حکومت او دوی ډیکټیټرانو دوی سیاسي مخالفین ځان ته نه پرېښود، صرف هولی سولی په خپل حکومت کو او ډیر سخت کنټرول یو. ډیکټیټران همیشه دا کوي چې د خفیه ایجنسیانو په ذریعہ د طاقت په ذریعہ مخالف اوازونه دباوی غیبی پټي. په 2011 کې د چلو شو چې تاسو ته یادي په د عربو ملکونو کې په مصر کې په یمن کې په اردن کې یو تحریک د عوامو شروع شو د خپل حکومتونو خلاف او هغه ته عرب سپرینګ وي. په یو دوه ملکونو کې پکې حکومتونه بدل شو او دغه عرب سپرینګ چې نو دغه ډیر زیات موثر وو. بیا د چلو شو چې په شام کې یو څو سټوډنټانو په دیوالونو باندې ولیږل چې ورپسې نمبر د اسد دی. د دینه چې فورسز خبر شو، ایجنسی خبر شو، هغه سټوډنټان د کالج د یونیورسيټي گرفتار کړو، جیلونو ته واچول. په هغه باندې د غوي والدینو او عام خلکو ډیر پروټیسټ وکړو. نو بیا را پرېخو د خډیر تشدد زده والی او ټکولی او هغه راووت او دغه نه د خلکو نفرت کې ډیر اضافه وشو. نو کله ته خلکو ته د پرمن احتجاج حق نه ورکې، سیاسي حق نه ورکې، نو بیا خلک ټوپک راوالي. نو الته کې بیا باغی ګروپونه شروع شو او ټوپک راواغستو او پای کې ډیر دسي کسانو چې کم د شام د فورسز نه ریټایرډ فوجیانو یا د هغوی همدرد هم پکې شامل شو. هغه یو انقلاب د پاره کوششونه شروع کو، خو بیا ناکامه پدې شو چې په شام کې د ډیرو ملکونو مفادات دي. یو پکې د ایران مفاد دی. د ایران دا مفاد دی چې په فلسطین کې د اسرائیل خلاف کم حزب الله جګړه کوي، نو ادي په بیروت کې ناشته، په لبنان کې داغه سره ایران ډایرک رابطه د زمکې نشته چې هغه له وسله ورکي، هغه له سپورټ ورکي. نو هغه به د شام په طریق لار باندې کړو. شام حکومت هغه له محفوظ لار ورکړی و چې ته بیروت کې د حزب الله ته وسله او هر څه رسوه چې د اسرائیل خلاف د فلسطین د جدوجہد د پاره جنگيږي. نو د ایران سپورټو په هغه تیر انقلاب ناکامولو کې دویم پکې د روسو چې د روس الته بیسیزو الته فوجي اډیوي، نو هغوی بیا ایر فورس چې اپ باغیانو باندې بمباری وکړه او هغه باغیانو هغه دغه ختم کو، هغه جدوجہد یا پیشقدمي چې وه ای ختمه کړه. د باغیانو سپورټ کو، امریکای کو، لندن کو، مغربي قوتونو کو، ترکی کو، اسرائیل کو، چې هغوی وی چې د شام نه د بشار الاسد نه خلاص شو، یو خو به د ایران د سپلای لاین کټ شي او یو به رژیم چینج بیا موږ د خپل مرزي خلک راولو. هغه نه پس چې کومو هغه چې د باو شو، نو بیا ډیر ظلمونه وکړه او تاسو ګوره د جیلونو ویډیو روزي داسې کسان دي چې هغوی خپل ځان نه پیژني، دومره ظلمونه پیښوي او انډرګراوند داسې دي چې د هغوی د جیلونو د دروازو میکانیزم یې داسې کړی چې دا به ته د هالیوډ په فلمونو کې دې نه یې کتلې. دومره ټایټ کوډونه دي، دومره عجیبه دروازې دي چې په یو خاص میکانیزم کولاویږي او دغه خلک پکې داسې څوک د 13 کالو، څوک د 20 کالو، څوک د 10 کالو چې خپل نمونه نه پیژني، تشدد پیښوي دي، اډوکي مات دي، رڼا یې نه ده لیدلې. یو کس خو چې رڼا ولیده 14 کاله پس د هغه سترګو کار نه کو، ځکه چې 14 کاله ته په یو تیاره تیخانه کې اچولې او چې روټۍ دله درکې او نور د دنیا د هیڅ نه خبر. ډیر خلک خبر نه و چې آیا زمونږ هغه ژوندي دي کوم مړه دي، ځکه چې میسنګ پرسن په دنیا کې هر ځای کې دا او دا بیا وروسته ډیره لاوه جوړ شي، خو کم خلک په دې باندې پوهیږي. هغه لاوه دومره دغه شوه چې دا اوس کم انقلاب شروع شو، نو بیا روسم هغه سي سپورټونه کړی شو او ایران هم نه کړو او صرف په 11 ورځو کې بشار الاسد د ملک نه وتښتېدو او سرنډر کړه او باغیان راورسېد دلته کې. نو دا یو صورتحال دی چې کله په خپل عوامو باندې ګولې وچلې،
ته به وایې چې وقتي طور ما خو فتح حاصله کړه، خو دا فتح نه دا په لانګ ټرم کې ډېر لوی شکست دی د ریاست، ځکه چې عوامو خلاف کم فوج جنگ کوي یا ګولۍ چلی د خپل عوامو نه نشي ګټلی، ځکه چې نفرت په زړونو کې شروع شي او بیا داسې نفرت چې هغه اخره کې خلک ته بیا سیاسي عمل تم نه پرېږدي، نو ټوپک راوالي او د ټوپک انجام دواړو طرف ته نقصاني. دغه نقصان وشو او بشر الاسد ختم شو. د بشر الاسد چې یو ظالم انسان، یو ډیکټیټر، یو قاتل، یو ډیر عجیبه د خپل عوام دشمنو، خو بل طرف ته اوس یو بل صورتحال دی. کله چې ختم شو نو دویم کیسه شروع کیږي او دا ده چې فوري په دې تیر 48 غنټو کې اسرائیل په شام باندې په فوجي زګونه چې دي 480 حملې وکړي او هغې کې څه تباه کړه، هغې کې د ایر فورس تباه کړو، ایرپورټ یې ټولې تباه کړې، د نیوي بیسونه یې تباه کړه، د اسلحې ډیپوان یې تباه کړه، د اسلحې جوړولو فیکټریان یې تباه کړې، د میزایل کم فیسیلیټیز چې دي هغه یې تباه کړه، د هر څه یې تباه کړه، هغه انفراسټرکچر یې تباه کړو چې په دغه خطه کې کم د اسرائیل خلاف ودرېدي شو، هغه ټول هر څه یې تباه کړه. نو د بشر الاسد سره عوام خو آزاد شو، خو د بشر اسد د تلو سره په دغه خطه کې چې کم د اسرائیل خلاف ریزسټنس و هغه هم ختم کړو. ډېر خلکو دی له د شیعه سني د جنګ او د جهاد دغه ورکو، او ما درته ویلي چې دا د مذهبي دغه نه دی، جنګ نه دی، دا د مفاداتو جنګ دی. او خلکو وی چې شیعهګان چونکې هلته بشر الاسد شیعه مسلک سره دی او دا باغیان چې دي دا د سنی مسلک دي، نو خلکو ډېر جشن مناو. خو د دې په لانګ رنګ کې ډېر لوی نقصان به دا وشي چې اوس د اسرائیل کم منصوبه ده ګریټر اسرائیل هغې طرف ته روان شو، هغه ته په دې خطه کې د مزاحمت هیڅ څوک پاتې نه شو. د ترکي ورسره سفارتي تعلقات دي، مونږ ګورو وایو مونږ ترکي د امت مسلمه یو غټ لیډر دی، خو د ترکي د اسرائیل سره سفارتي تعلقات بحال دي، د مصر بحال دي، د اردن بحال دي، یو شام ورته ریزسټنس او هغه هم ختم شو. نو رژیم چینج پکارو، خو په دې شکل کې نو پکار چې اوس د اسرائیل مخې ته هیڅ څوک نشته چې هغه ودرېږي. امید لرم تاسو به په دې صورتحال پوه شوي چې د رژیم چینج نه مخکې څه تباهي وه او د رژیم چینج نه پس اوسه تباهي ډبل شوه او هغه د مسلمانانو دپاره د فلسطینیانو دپاره ډېر لوی نقصان به کېږي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ یې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.